عمر خان دغه پوښتنه به کوو نظریاتي ورکر دی وي دا وي نظریاتي ورکر دی که نه او نن سبا چې کوم دی هغه نظریاتي ورکران هغه ختم شو صاحب الف خان یو خدا نظریاتي ورکر زمونږ نه ما غلو به جوړ دی وي دو بي کا کتا نګر کا نګار کا اوس نظریاتي چې کومه ده د پښتو د فارسی د اردو عربی لفظ دی پوه شوې او دلته ورکر چې دی د انګریزي لفظ دی دواړه مې یو ځای کړي ورکر څه ته وایي کارکون ته وایي کارکون ته وایي کارکوونکي ته اوس چې څوک هم د نظریې دپاره یو سوچ دپاره یو فکر دپاره کار کوي او ورکر دی کارکون دی دغه وایي چې نظریاتي دی دا مختلف دي مثال په طور یو کس د نیشنل پارټۍ نظریې سره تعلق لري بل دی د جمعیت نظریې سره تعلق لري بل دی د مسلم لیګ سره بل دی د قومي وطن پارټۍ سره داسې د پی ټي آی وغیره وغیره بل دی سیکولر دی بل دی سوشلیست دی بل دی ریلیجیس دی بل دی ایتیست دی دا ټولې دا نظریې دي خو دا نظریې ضروري نه چې دا مونږ خلکو جوړې کړي چې دا ټولې ټیک هم وي زما په توګه باندې نظریه اسلام ټیک ده ځکه چې دا د الله طرف نه ده مونږ پیدا کړي الله پاک یو مونږ را لېږلي دې دنیا ته الله پاک یو مونږ له دا حیثیت الله پاک را کړی سر سترګې لاس پې دا هر ځای دا طریقه ده زه به یو مثال د یو خان درکړم زه به خپل ځان درکړم زما کوم نوکر خوښي زما هغه نوکر خوښي چې کوم زما مني زه ولې څه ورکړم 2 ټایمه روټۍ یا روټي کپڑا مکان کور مې ورکړي دکان مې ورکړي نور یې چې ما ته ګوډه ورته کوم په خبره ورسې د دې په وجه باندې زه راغلی تمه لرم چې 24 غنټې به هغه زما تابعدار نو الله په خو هر څه ورکړي دي مال یې لا ورسره کې راکړي بې نور له ورکړي بې نور له ورکړي نو په کار دا دی چې مونږ هم د رزق حلال د رزق حلالولو څه طریقه ده چې مونږ د الله رضا وکړو ځکه هغه حقیقي مالک دی نو دا نورې نظریې چې دی دا مخکې وي د سکندر خپله نظریه وه د عاد او د سمود خپله نظریه وه د فرعون خپله نظریه وه او هغې باقاعده منونکي وو لکه اوس قادیانان دي ځان ته مسلمانان وي مونږ ورته کافران وایو د دوی خپله نظریه ده نو نظریه شته بې شمېره نظریې تېرې شوي دي راځي به خو دې کې یوه وه د آدم علیه السلام نه واخله تر نن ساعته پورې او هغه نظریه اسلام دی یا نظریه الله ده او هغه څه ده چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې اختتام وشو همدغه نظریه پکار ده خو عملا دې کې بیا چې دي خلک دوکې کوي نوم ولا نظریه اسلام ورکی د الله نظریه ورکی او کارونه پکې مقه د شیطان کوي دغه حرامه ده عمر خان په دې پارټۍ کې یا په سیاست کې هر رنګه ال راځي خو داسې خلک یې هغې ته ووي دا د نورپرست ګل دی وي دې نور پسې تاویږي لکه چې کوم ځای کې ښه وي هلته شپه وي یا وي دا ارچاګې دی یا نن سبا دا لوټه لفظ چې کوم دی دا ډېر عام دی په دې باندې ستاسو څه تاثرات دي دا به بیا ځله په نظریې په نظر کې دې جواب درکړم نظریې راغل زما په خیال باندې زما په پوهه زما د علم مطابق باندې د دغه سړي نظریه سره ګیډه ده څنګه کوڅډه سپی وي کوڅډه سپی وي سوچ یې نه وي فکر یې نه وي عمل یې نه وي دی وایي چې کوم ځای کې به سړېږم کوم ځای کې به مړېږم دته چې کوم ځای کې چې غوړه میلاویږي دی هغه طرف ته ټوپ وایي په خبره ورسېدلې یو دغه سوچ والا دي نو دغه ځای کې ګډ بل په دغه کې داسې هم کې دي چې ګمراه خلک وي ګمراه خلک او هغه وروستو پوه شي غلطې نظریې باندې هغوی وي لکه یو قادیاني دی په غلطې نظریې دی یا عیسایي دی په غلطې نظریې دی هغه د وروستو پته ولګي د اسلام باره کې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم باره کې یا هغه قرآن وي یا حدیث وي یا ما غونډه کې کس سره کینی نو هغه خپله نظریه بدلي نو دا ښه خبره ده چې ته د ګمراهۍ نه ښه نظریې ته راشي حقیقي نظریې ته راشي د ګمراه نظریې نه حقیقي نظریې بیا دې کې بله یو نظریه راځي هغه دا ده چې لکه یو صحیح نظریې باندې ته روان یې لکه مسلمان وي او مرتد شي یعنی کافر شي څنګه چې قادیانان دي هغه د اسلام نه ووړي نو دا د حقیقي نظریې نه د الله د نظریې نه ته ووړې د ګمراهۍ د شیطان نظریې ته نو دا مثال په طور لوټه ده او ضروري نه ده چې هر لوټه دې خراب وي لکه لوټه مونږ څنګه ورته وایي چې لوټه چې چا راونیوله هغه استعمالوي نو دوی ورته په دغه وجه لوټه وایي کېدای شي دې نه دیني خبره الف خان وروره دا لوټه ورته په دې کې وایي چې لکه غسلخانه کې پرته او په بل ځای کې پرې خو چې چا دا غوږ ونیوله بس دا کوي خپل ضرورت به پوره کړي هغه به وخت سره عکس او بیا چې واپس وغورځوي یو ملته کېږدي او غسلخانه کې پرېږدي نو دا شانتې دا لوټې چې وي نو دی ورته په دې وایي چې دوی نه هغه وقتي طور باندې خلک هغه فایده اوچته کړي او دوی هغې خپلې معمولي فایدې دپاره خرڅ شي
او بیا چې کله استعمال کړي واپس یې پرېږدي. نو دې وجه لوټه خو که لوټه کې موږ دا وګورو چې د ښه طرف نه بد ته راغی بیا خو دغه لوټه توب خراب دی. او که نه د بد طرف نه ښه طرف ته راغی ښه نظریې ده د الله نظریې ده نو بیا خو دا لوټه ښه ده. دا څومره چې صحابه کرامو زیاتر چې کافر وو هغوی بیا مسلمانان شو. دا منافق چې په ظاهره مسلمانان وو بیا هغوی چې په باطن کې کافران وو. دې کې دا نظریې چې ته دواړو طرف ته تللی شي. سیاست چې د ګالم ګلوچ یعنې د کنځلو بیا هغې سره ذات کور ته سړی درننوځي ښځه بچي دې پکې رستایي آیا دا سیاست دی؟ دا نه سیاست دی نه عبادت دی نه اسلام دی نه غیرت دی نه پښتو ده هېڅ هم نه دی. نه پنجابي توب دی نه سندي توب دی نه بلوچي توب دی نه هندو توب دی. په یو مذهب کې په یو رواج کې په یو ځای کې دا شی نشته او نه دی هغې او نومې مذهب د دې اجازت نه ورکوي نومې کلتور د دې اجازت نه ورکوي. مسله څه ده یو خو هغې چې ستا یو کس سره ډېر زیات نږدېوالی وي ورور عزیز تربور یار دوست هغې که هغه ته ګالم ګلوچ کوي نو زمونږ را پښتو متل نه دی هر ځای کې امریکا کې هم دا لوبه ده چې کوم دی ښه ملګري هغه سره ته چېرې دا ازاد ګپ لګې. خو بله چې دې ته یو کس تذلیل کې او د دې باره کې مثلا هغوی د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا د دغه غیبت کول چې کوم دي نو دا د مړ ورور غوښه خوراک دی. نو چې مونږ وګورو دا په غیبت کې هم راځي بیا چې دا مونږ وګورو دا په تهمت کې هم راځي هغه خبره هغه کې نه وي دا په بهتان کې هم راځي په خبره راځي. یعنې نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا یو خو د یو کس د پوهې دپاره ته دا کوي خو عام حالاتو کې د یو سړي سپکاوي دپاره د هغه دنیایي فایدې اخیستلو دپاره ته چې یو داسې کار کې هغه حرام دی در اسلام په توګه. بیا په انګریزانو کې اوس په دې موجوده حالاتو کې ته یورپ ته لاړ شې امریکې هغوی دې بیک بایټینګ ته یعنې دې پیشجا خبرو ته سپک نظر کوي هغوی دې دروغو ته سپک نظر کوي هغوی معاشره ورته سپک نظر کوي دغه شان د اخلاق ورته د دې ټولو ته هغوی سپک نظر کوي. لکه اوس ته یو سړي ته غل دی آیا تا سره ثبوت ثابتی دی و نه وي ته څه وجه وښایه ته یو سړي ته ظالم وی آیا تا سره ثبوت شته و نه وي دا به خاموشه لګې یا ثبوت پیدا کړه. نو زمونږ دلته ټول یې وایي فیرنګ دی او بس پانچوچې پرچه ده او بس بیا وروسته تپوس نشته. دا دلیل لږ استعمالیږي دا دلیل څه شی وي نن سبا ډېر خلک بې دلیله لګیا دي. ګوره دلیل چې دی که نه محکم ثبوت ته وایي هغه ثبوت چې کوم موجود وي حقیقت باندې موجود وي دې ته دلیل وایي. بې دلیله دې ته وایي چې هغه خبره یا هغه ثبوت چې کوم منځلې کېږي نه یعنې موجود نه وي ته وایې چې ما سره دلیل شته خو وینه ته وایې چې دا زه رښتیا وایم خو نه وي هغه رښتیا. لکه د هغې پسې مثال په طور اوس د 100 روپو نوټ دی دا یو اصلي دی یو جعلي دی. اصلي د 100 روپو نوټ دی نو دا دلیل باندې چې دی حقیقت دی نو دی کو چاله ورکړي نو تاله به څه درکړي منلي کېږي. خو دا نور چې وي د هغې رنګ او نښان او کاغذ هر یو شی به یو شانتي وي خو جعلي وي. ته د سهار او ماښام ووایه ته د سرو دغه باندې ولیکه قلي باندې ولیکه ته به د پاسه غټ غټ ولیکه چې دا 100 روپۍ نوټ کې خو هغه د هغې دلیل نه وي هغه دروغ وبني د هغه نوټ حیثیت نه وي. نو دغه شان څنګه چې جعلي نوټ او اصلي دغې داسې بې دلیله هغه چې کوم جعلي خبر وي هغه ګوی وي چې کومه جعلي وي چې دا کوم حقیقت سره تعلق نه دا بې دلیله دی او دلیل هغه دی چې کوم حقیقت باندې وي دا کوم ګوی چې دی رښتیا باندې. صحیح. عمر خان لکه موږ اوټ ورکوو نو اوټ موږ له کم کس نه لکه داسې خلکو له اوټ ورکو چې نه په اسمبلی کې موږ له خبرې کوي نه په علاقه کې ترقیاتي کار کوي نه چېرته په مسله کې د تمهې ته راځي. آیا دغه سړي چې دغه شانتې کس په دغه کې اوټ استعمال کړو ګټه وکړه خو تاوان. ګوره صاحب الف خان ګوره اوټ چې دا خو یو امانت دی بل دا ګوی ده. 2 کسان ولاړ دي په دې 2 کسانو کې تاسو وایره زه یم چې دا سړی رښتین دی یا د ایماندار دی یا دا زما له مشرۍ قابل دی دا بل نه دی دا ګوی ده. بل دا چې کوم کس ګوی ورکړي په ورځ د قیامت په قبر کې په دې وجې د هغې جواب ورکوي. لکه یو سړی دی نیک دی او د نیک سره مرسته وکړه
نو دې به نیکانو سره پاسي یو سړی دی بدو سره یې مرسته وکړه بد دی دی به بدو سره پاسي لکه اوس تاسو د ووټ د دې د خبره وکړه نو دې کې دا تاسو د ترقیاتي کارونو خبره وکړه دا ډېر ورکوټه شی دی د ممبر پارلیمان کا غټ د ورکوټ دی او ناظم دی او بل دا دوی مین مقصدی کار څه دی چې دوی د سرکاري تنخوادار نوکران نه دي دوی د داسې مضبوط قانون جوړ کړي چې دوی به غلا نه کوي چې دا سرکاري تنخوادار نوکران غلا نه کوي کو پټوار دی کو پولیس دی کو فوج دی کو جوډیشري ده چې دوی له داسې جوړ چې دوی چې عوامو خدمتګارو په حیثیت توګه ورټاکي نور د دې دا کار نه چې نالې جوړه کړه د دې را پارټي همیشته میونسپیلیټي شته د دې دا کار نه چې بجلی ورکی ترانسفارمر لګي دا د وابي ذمہواری ده دغه شانتي سکیورټي ټوپاکا لایسنس دار د کار نه دی د لپاره پولیس موجود دی دا د مثال د خان وي یا د خان د ناظر وي چې د نورو نوکرانو نه به کار اخلي د دې ام پی ای منی مثال د خان د ناظر دی د عمل زمون خان دی عوام خان دی او دا ام پی ای منی په ناظر راشي چیرې تبر دې نوکران نه کار اخلي نو د دې کار داري چې دوی موږ له داسې قانون جوړ کړي او داسې طریقه کار جوړ کړي چې قانون څوک عمل نه کوي چې کم کس په عمل نه کوي چې موږ راټینګو او هغه سزا ورکړي او چې انده لپاره عبرت وي او بل څوک نه کوي د بل امر کېدل چې موږ سیاست دی لره واستې ترانسفارمر لګاوه نالې پخه کا جنازې لراشه وزر لراشه مبارک لراشه نو زما په حساب سره چې دغه شی ختمول پکار دي خو سرکاري نوکر اکاونټیبل کول پکار دي خو چې دغه شانتي ام پی ای وي چې هغه دغه یو کار هم نه کوي نو دا د خلکو ګټه وکړه چې د سړي ته ووټ ورکړه خلکو چولټ تاوان وکړو دا عامه خبره ده چولټ تاوان وکړو خو دې یو کار بل دی که نه لکه مطلب داسې خلک هم شته داسې پارټۍ هم شته د سوچ والا هم شته مثال په طور ملا او یار ملا 400 کودري زی به ورکړو دې نه مخکې باچا خان بابا هغې پسې و چې باچا خان بابا ډکې مدري هغه له ووټ ورکوي داسې اوس نن سبا عمران خان دی داسې بل دی نظریه خو ستا دغه شوه پارټۍ سره شوه نو دا کې بیا موږ نه ګورو چې یاره دا سړی ښه دی خو خراب دی دا بده ده مرګه دا د قام سره دښمني ده ځان سره دښمني ده ځکه ته خو فایده واخلي راتلونکي نسل به دغه شي لکه دا دغه دی چې وي د ګاونډي په کور دی چې اور ولګي په هغې باندې مه خوشحالېږه هغې د مړکولو کوشش وکړه عجب نه دی و چې دا ورته مو لګي که ورته ونه لګېږي تاله به ګرمایش راشي تاله به چېرې ایره راشي لوګې به راشي نو خو دلته کې خو هغه سوچ شته نه او دا سوچ به څنګه راځي چې مونږ د الله یره پیدا کړو د الله یره به څنګه پیدا کړي چې مونږ د الله رضا کوو نو نه د الله رضا مونږ کوو یره نشته او چې یره نه وي نو رضا د کوم ځای نه راشي صحیح ډېره مننه